رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا نه وصال وکړ. د نبی علیه السلام یو خادم دی او د خادم د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نامه د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه. حضرت فرمایي چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام جسد مبارک مونږه خاورو ته وسپارو، بیلچې زمونږ په لاسو کې دي، د خاورو هغه خشاک خړوالی زمونږ په جسمونو په جامو باندې پروت دی. موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل مبارک او خاورو کې دفن کو. زمونږ زړونه په ایمان باندې ډیر مضبوط تازه او قوي وو. کله چې موږ یو شپه تېره کړه او په سحر باندې موږ راپاڅېدو نو موږ په زړونو کې کمی محسوس کړو د نبي علیه السلام د تلو. دا صرف یو لفظ د انس بن مالک نه دی بلکې د دې وروسته یو لوی پس منظر دی. عزیزانو که چېرته موږ غور فکر وکړو زما او ستاسو دور څومره د پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام نه لرې دی. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته څومره نږدې و. په یو شپه کې هغه وایي چې هغه د نبی علیه السلام د روحانیت کم اثر زموږ څه د هغه په زندګۍ و. یو شپه کې دننه په هغې کې کمی راغی لاړ. حضرت امام نسائی رحمت الله علیه طالب العلم نو ډېر ښایسته و، په لاره باندې روان دی، یو زنانه پسې راغلی او باغ کې دا ناست دی واړه بول کې دا پاسېده ودرېد. دا زنانه تې مطالبه کوي د ګناه او دا امام نسائی رحمت الله علیه ورته انکار کوي. زنانه ورته وایي چې زما څه بدکاري وکړو، دا ورته انکار کوي، تښتي تي. فرمایي چې ما تې منډه کړه ولاړم. سبق ډېر تیر شو. حضرت امام نسائی رحمت الله علیه فرمایي چې سکلونه بعد زه په لاره باندې روان یم، همدا زنانه ما ته مخې ته راله د لارې په یو اړخ. نو سړی زر بوډا کېږي، زنانه دومره زر نه بوډۍ کېږي. امام نسائی فرمایي وای ما په دې زړه کې دا رال چې کله خپل زګین ته راورسېدم زنانه ته خو مې څه ونه ویل. امام نسائی ګناه به دې کړې وه، الله ته به دې توبه ایستلې وه، رب العالمین به معاف کړی وی. خو عالم و محدثو په دې خپل سوچ هم خفه دی چې دا غلط سوچ تا ته ولې راځي. امام نسائی په کم ټیم کې چې تا په ګناه طاقت لاره په هغه ټیم کې تا ګناه نه کوله. نن چې ته په ګناه باندې طاقت نه لرې، نن تا ته زړه وایي ګناه به دې کړې وه، توبه به دې ایستلې وه، رب به معاف کړې وه. اوده شه په دغه حالت کې ورته حضور علیه الصلاۃ والسلام خوب کې راغی. امام نسائی ولې خفي؟ نسائی ورته ټوله واقعه اورئ چې حضرت همداسې په نوجوانۍ کې رانه زنانه مطالبه کړې وه خو ما توجه نه وه ورکړې، زه ترې تښتېدلی وم. اوس چې بوډا شومه نن راته هغه فکر او سوچ راځي ګناه به دې کړې وه، امام نسائی توبه به دې ایستلې وه، رب به معاف کړې وه. حضور علیه السلام ورته فرمایي نسائی خفه کېږه مه، هغه ستا دور زما دور ته نږدې و ځکه ستا زړه کې د ګناه سوچ نه راتو. اوس دا دور زما د دور نه لرې کېږي، زمان لرې کېږي، او چې کله دا زمان لرې کېږي نو بیا انسان ګناه ته متوجه کېږي. امام نسائی رحمت الله علیه په صحاح ستو کې یو محدث دی. نو زما او ستا دور خو د پیغمبر خدا نه ډېر را لرې دی. زموږ د زړونو به څه کیفیت وي، زموږ د اعمالو به څه کیفیت وي. قرآن کې الله فرمایي افمن شرح الله صدره للإسلام افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله د چا سینه چې الله جل جلاله کلاو کی دفار د اسلام صدره للإسلام فهو على نور من ربه
فدغه سینه کې ورته خالق لا یزال الله رب العالمین په دغه سینه کې د خپل نور نه د تور کی دي د الله نور څه شیز ده د الله نور قرآن ده نور و کتاب مبین الله چې د کم انسان سینه کولاو کې باغ سینه کې خالق لا یزال رب العالمین د خپل خوږ نبی محمد مصطفی سنت ورکی دي زمنګ اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دادا د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دادا نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار سب بشر دے وجه صدا زمان نبی خوراک کئی خوراک بشر کئی نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار سب بشر دے زمان نبی نکاح کئی نکاح بشر کئی نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار سب بشر دے زمان نبی باندې خوب راضی نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار سب بشر دے زمان نبی باندې تکاوت تکلیف راضی نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار سب بشر دے ځکه الله جل جلاله بشر په تمام کائنات کې اعلی او افضل پیدا کړل دے خلق بډيري چغي وای چې بشر اعلی نه ده لیکن زمان نبی زما درب قرآن وی بشر اعلی ده بشر اعلی ده وجه صدا یو کس ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګرد په دور خلافت وستا دور چې مونږ ګورو دا د نبی علیه السلام د دور او زمانې نه څومره لرې شوی دی زمونږ په زړونو کې به ګناه ته څومره میلان کیږي زمونږ سترګې څومره خیانت کوي زمونږ غوږونه څومره د الله څخه خیانت کوي زمونږ زبان څومره د الله څخه خیانت کوي زمونږ خپې څومره د الله خیانت کوي زما لاس څومره د الله خیانت کوي چرته په دې یو لفظ باندې غور او فکر پکار دی خپل زندګۍ مقصد پیژاندل پکار دی کم مقصد د پاره خالق لا یزال موږ ته وجود راکړل دی د کم مقصد د پاره الله موږ دې دنیا ته رالیږلي یو هغه مقصد انسان خپل کړي په هغه مقصد او په هغه زندګۍ باندې انسان روان شي او تکل پې وکړي زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې موږ ګورو زمونږ په کور کې چې کله ماشوم پیدا شي عقیقه کول دي د هغه د طرف نه دا عقیقه سنت مؤکده هم نه ده دا فرض هم نه ده دا مستحب ده په دې کې زمونږ رب موږ ته اجر ښودی دی لیکن په دې یو لفظ باندې موږ څومره د خپل خالق رب العالمین نافرماني کوو په دې یو لفظ باندې چېرته غور او فکر انسان کړی چې موږ څومره د خپل خالق لا یزال الله جل جلاله نافرماني کوو زمونږ په حقیقو کې غریب نه راځي اصل سیز خو د هغه د طرف نه وینه تویول موږ د هغه د طرف نه وینه توی کړه لیکن په هغې کې موږ د الله د نبي ونه منو دا د ابتدا نه وایم کله چې زمونږ په کور کې ماشوم پیدا شي د الله نبي موږ ته وایي چې ښی غوږ کې ورته اذان وکړه ګس غوږ کې ورته اقامت وکړه چې تر پلار نیکه په دین چا دین د اسلام الله په تمامو مذهبونو کې غوره کړی دی ته په هغه دین باندې دنیا ته رالی لیکن زمونږ که چې ماشوم پیدا شي موږ ډمان راولو موږ ورځ ته حقیقي موږ وایو حقیقه ده دا حقیقه نوم ورته محمد مصطفی ایښودی دی موږ وایو حقیقه ده هغه حقیقه موږ د الله د نبي د اصولو خلاف دا حقیقه خو موږ ته محمد رسول الله ښودله په ورځ د قیامت چې هغه نبي زموږ نه تپوس وکړي را په وړاندې شي او موږ ته ووایي چې حقیقه خو زما سنت وه او تاسو چې کله حقیقه کوله نوم هم زما د سنت ورکاو نافرماني پکې د الله کریم جل جلاله کوله څه جواب ورته ورکې حاجي صاحب جواب په پیغمبر خدا ته بیا هلته څه ورکې
زکل ناکل دی نوجوانانو تویم نور د نبوت اگر چې زمونږ د زړونو مړ شوی دی لیکن په غور باندې دا خبره واورئ چې کله ورځ د قیامت راشي د الله پیغمبر به راشي د الله یو اړخ ته یو طرف ته به نبي علیه السلام ولاړي الله ته به وایي قرآن کې الله وایي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الله دا زماغ امت دستا مخی تا ولال دے راویل سرابا سواجر دستا قرآن پریخو دیو دا زما امتی دستا کلام قرآن پریخو دیو یو طرف تک من اگورو حضور علیہ السلام دشپی ولال دے کله چې وفات کیږي د شپې دا غم پرېږده راشه کله چې وفات کیږي امی عایشه فرمایي زما په دې غیږه کې د حضور علیه السلام سر مبارک پروت و شونډې مبارکې یې لقولې ما ورته را خپل غوږ ور نږدې کو چې د الله نبي به څه وایي وایي چې ما دا غوږ ور نږدې که د الله نبي لګیا دی دا دواړه شونډې لقوي او دا وایي اللهم اغفر لي امتي اللهم اغفر لي امتي اللهم اغفر لي امتي د مرګ ټیم دی روح پرواز کوي زما د نبی علیه السلام د زبان نه دقه آواز راځي زما امت وبخه خالقه زما امت وبخه خالقه زما امت وبخه خالقه وکله چې ورځ د قیامت راشي رپورټ به د الله نبی پیش کوي او دا کم قسمه خلق دی چې په دیو به دا رپورټ د الله نبی صلی الله علیه وسلم پیش کوي افلم تكن آیاتی تتلى علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون رسول الله علیه الصلاة والسلام ته الله په قرآن کې دا خلق ښیي کله چې درس د قرآني کله چې تعلیم د قرآني کله چې خبره د رب کائناتي دا خلق روان شي پر خپلو پوندو باندې منډې وایي د الله د قرآن نه ورته نه کیني مستکبرین به دا تکبر کوي د الله د کتاب سره سامرا تهجرون د قصو دپاره د قرآن نه هجرت کوي قصو ته لاړ شي کیني بکواس اورېدو ته کیني تمام د دنیا غمونو ته کیني موبایلو ته کیني او د رب قرآن دغه شانتي کړي نن دور کې څه فتنهګر راوچت شوي هغه د فتنې بوټي لګیا دي خلکو ته وایي د قرآن په الفاظو باندې ثواب نشته دا د عمل دپاره راغلی نو دا بعضې بې عزته دا نامرده نوجوان چې ورته موږ وایو په نوم خو نوجوان دی اندر نامرده دی دا به وایي جی دغه ملا ټیک وایي دا ملا ټیک نه وایي دا د باندې سورېږي د ده نه داسې د مور میړه جوړ کړ دی وچ پناقه دغه مولا بې عزته لوښي ته زه ویم رب به دې راونیسي او خلاصون به دې نه وي او تا ته م وایم یاد ساته زما نبي علیه السلام فرمایي د شپږو انبیاو په زبان په هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی سره زمانه تارک لسنتي کم سړی چې زما سنت پرېږدي شپږ انبیاو په هغه باندې لعنت ویلي کم چې د رسول الله حدیث پرېږدي او لعنت سي من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت د الله لعنت چې په چا راشي الله به تې خنزیران جوړوي څنګه چې راغلی په یهودو د الله غضب به پي مال به درسئ لکه څنګه چې د یهودو سار شي شته لیکن دنیا به درته نه سکون به درته نه دا خو د الله قرآن په خپله وایي من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما کم سړی چې د رب د قرآن نه مخ واړئ دا ویلی کېږي دا تې منډه ووایي الله وایي زه به په ورځ د قیامت باندې لونډ را پاسومه دا به شکایت کوي الله دنیا کې ما لیدل کول نن دې زما سترګې څنګه ړندې کړې الله به ورته وایي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
الته زما آیاتونه تا ته راغلي زما آیاتونه تا یېر کړي تا دې مخ اړولی نن ورځ ما ته یېر کړي زه ستا پروا نه کومه په هغه ورځ باندې چې چا د رب قرآن پرېښی دی د هغه سړي نه به رب کائنات اعراض هم کوي الله به لون را پاسوي کله به یو له په دیکه ورځي آب هم دیکه ورکوي د دې نه غټ لعنت بل شته د دې نه غټ غضب بل شته چې خلک د باندې پرېږدي خلک درته هېڅ توجه نه درکوي هی هی فرمای و عبد الطاغوت الله لعنت چې په چا راشي یا به د بندګانو محتاج هغه د خالق لا یزال محتاج نه هغه د دنیا د دې بې عزته خلکو محتاج چې دا کوم چې بې عزته خلک هغه د طاغوت د بوتانو په بندګۍ کې به لګیا شي ښایسته رب او ښایسته رب به تېر شي وساسي فیصله په خپل ګریوانونو کې کول پکار دي چې موږ څنګه د الله کتاب قرآن پریږدو موږ چې څنګه روان شو تکبر کوونکي د پاره د کیسو او کله به وخت راځي بله زندګي به تاله الله درکوي ته به مړ کېږې بیا به دنیا ته راځي بیا به د رب بندګي کې ایبسلوټلی ناټ یو پیر مرګ راغی سترګې پټې شوې آغا شهید نبی علیہ السلام فرمائی چې زما د امت شهید په ورځ د قیامت کله را رواني په لار کې د ابراهیم خلیل الله په شان انبیا ولاړي ملائک به ورته وایي حضرت تشریف غاړې ته یوسئ تاسو غاړې ته ودرېږئ هغه به وایي وجه څه ده ملائک به ورته وایي هغه د محمد رسول الله د امت شهید را روان دی کله چې الله شهدا جنت ته داخل کی ورته به وایي تاسو څه غواړئ ټول خلک به دا وایي الله ستا جنت ډېر ښایسته دی د چین ځای دی د ارام ځای دی د سکون ځای دی الله موږ ته بل څه ضرورت نشته شهید به راوړاندې شي ربه زه یو څیز غواړم الله ورته وایي څه غواړې ورته وایي ربه ما بېرته دنیا ته بوځه ما ستا په لار کې بار بار شهید کا هغه شهید ته به الله اجازت نه ورکوي دنیا ته د راتلو کوم ته چې د ابراهیم خلیل الله په شان نبي لار پرېږدي او ما ورته شپه ورځ د الله نافرماني ده شپه زمونږ تېره په موبایلو د الله په نافرمانۍ سار اذان کېږي موږ په کور کې ویلي 10 بجو نه مخکې راباندې اواز ونه کوي د کمرې ګیټ بل او داسې نوجوانان چې په غوږونو کې میکونه یې ښودي اوده کېږي اوس ووایه په دې حالت کې چې ستا نه روح قبض شو آیا ته په ایمان کې لاړې دا ډریوران صاحبان زما الفاظ واورئ او ډریور صاحب یاد ساته ګاڼه دې لګول ده په ګاډي کې روانې که په دې حالت کې په تا نه ګاډی کالټي شو ته شهید نه ته مردارې و نوجوان صاحب د شپې دې په غوږونو کې میکونه ایښودي دي که په دې حالت کې ستا نه روح قبض شو ته مردارې ته مسلمان نه پاتې کېږي د الله د نافرمانۍ په حالت کې ته مړ کېږي زمونږ څه هیئت دی زمونږ څه حالت دی زه کله ناکله دې معاشرې ته ګورم جړا راشي ای دا کم خلک چې د قرآن په نوم وټ غواړي کم وایي موږ مدینه ریاست راولو کم خلک وایي موږ اسلام راولو کم خلک وایي موږ نفاذ د دین کوو موږ د رسول الله د دین حفاظت کوو قسم دی په اول سر په مسجد کې درس تدونه کی چې د وټ ورځې راشي هر سړي به د رب قرآن اوچت کړی هر سړی به دعوه کوي چې د رب قرآن د هغې نفاذ غواړم لیکن دا بې حیا بې عزته په مسجد کې 10 منټه درس ته د ناستې ته تیار نه دي چې کم نوجوان کم سړی د قرآن ویلو ته تیار نه دی راغستو ته تیار نه دی قسم مې دې د رب په ذاتي که دا سړی د رب د قرآن قانون نفاذ ته تیار شو کله به تاسو ته زندګي میلاویږي بیا به راځي بیا به راځي بیا به راځي بیا راتله د شهید دپاره نشته بیا راتله د نبی الانبیا محمد مصطفی دپاره نشته بیا راتلل د سید آدم
حضرت ابو البشر دا غره پار نشتا چې د آدم د پار راتل نشتا د محمد د پار نشتا یاد ساته ستا او زما لپاره په طریقې اولا نشتا نو موږ د څه په انتظار کې چې بوډا شم عبادت به وکړم الله فرمایا تا وعده اغستې چې ته به بوډا کېږې ډېر نوجوانان په دې لاسو باندې ښکته شو د دې ځوان مخې ته سملاستو دې ځوان قبر ته کوز کړو 4 تکبیره پې ویلو سبا له به نی بیا به ارمان او زمونږ دا بعضې خلک اوږده جنازه پرې وکوي جرګه ده د کړي څه دي چې اوږده جنازه پرې وکړه د کړي څه دي چې اوږده جنازه پرې وکړه الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي بهرحال زما مراد مقصد داو زما مقصد داو چې څومره دا زمانه را روانه ده را لرې کېږي دومره په موږ کې ګناه راځي دومره موږ تباهۍ طرف ته روان یو دومره موږ هلاک کېږو ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه یو مناظر عالم مناظر عالم زما نبي ورته دعا کوي اللهم فقهه في الدين اے زما ربا اللهم علمه التأویل زما دی ابن عباس ته په دین کې فقاهت ورکا د په تفسیر کې فقاهت ورکا دا دعا ورته محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبدالله بن عباس ته ځکه زما د نبی قدر وکړو ادب ورته وکړو د دنیا یو علم بغیر د ادب نه نه زده کېږي که د استاذ ادب په سینه کې نه دغه علم لا یعنی دی د دې علم پیدا نه ګینې راشه وګوره د یونیورسټو والا ټیچر هم ګډېږي او شاګرد هم ګډېږي او دا وجه یي چې زمونږ سیوزګین کې ګاډي کې را روان استاذ یې پیدان ته ولاړ دی د ګاډي او شاګرد یې دننه ناست دی او ګپ یې ورسره لګاو دا زمونږ سکولونه یونیورسټۍ او کالجونه شو دا زمونږ هغه حالت دی ما دا خبره تاسو ته اصل کې عرض کوله اوس دا مناظره هم درته نقل کوم داسې وشوه چې زمونږ نوجوان کله راغټ شو نو موږ ورته ABC وښود او قرآن ته نه جي قرآن په ټیم کې خو کرکټ کېږي قرآن خو نه شي ویلی بیا یې دماغ خرابېږي عجیب خلک دي په دې معاشره کې دا زنانه د پلار کشپوله نه ځي ولې نه ځي د وړو نه سکول قضا کېږي بیا چې د سکول چوټیانې وشي نو د پلار کشپوله لاړه شي ولې لاړې د پلار کشپوله د وړو د سکول چوټیانې وشوي ستا نه چې په ورځ د قیامت الله تپوس وکړي چې د مدرسې د چوټۍ په ټیم کې د پلار کشپیله نه تلې او چې کله د سکول چوټي وشوه نو ته د پلار کشپوله لاړې مطلب دا چې ستا په ذهن او په عقل کې زما د قرآن اډو څه مقام نشته دا تپوس به زموږ نه الله جل جلاله کوي ستا په ذهن کې دومره زما د کتاب قدر نه و چې ته د پلار کشپوله تلې نو د سکول د چوټیانو په وخت کې لاړې او د مدرسې د چوټۍ په وخت کې نه تلې او بچي ته د سکول په نه تلو قار او غوسه کوله خو بچي ته د قرآن د نه تلو په وجه به تا ویل خیر دی دماغ یې خرابېږي حکیم الامت حکیمو حضرت فرمایلي یاد ساتئ که چېرته د پاکستان په قانون او آیین کې دا حکم ولګېد هغه سړی به د سکول ټیچر جوړېږي چې حافظ قرآني هغه سړي ته به د ډاکټر عقده میلاویږي چې حافظ قرآني عالمي که دا شرایط ویل ولګېد په دې وطن کې به د هر سړي بچی چې د دماغو معذوره وي د هغه نه به هم حافظ جوړ کړی خو چونکې په ظاهر دی کې پیسه نه ښکاري نو مور څه هم قدر نشته او پلار څه هم نشته او په نوم مسلماني ده چې دا مسلماني علامه اقبال رحمت الله علیه څه عجیبه خبره کړې وه وزعمتم هو نصارا تو تمدن میں ہنود وزعمتم هو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دے کر شرماتی ہے یہود اصل یہودیت بنیاد دی نصرانیت تے دا آغا مسلمانان دی چی یہودیانی وینی کنا نو آغیتم شرم ورش چی دا لسنگ مسلمانان دا آغا امت محمد یا خلق دی چې موږ ته به تکې راکولې دوی ته خپل نبي ویلي په
یهودو لار تنګ کا اسې نه چې پتا لار تنګ کی نن هغه یهود او نصاراو په من ملک تنګ کړ دی په من کې ملت تنګ کړ دی په من کې لار او کوڅه تنګ کړله او موږ مسلمانان موږ د پیسې غلامان یو موږ توره د جهاد خو موږ مدرسو په جهاد پسې لګیا یو والله که سکون عمران ولید ټول عمر به داسې ذلیل ما یو کس ته وی ما دا مه وایه چې دا دهشتګرد داسې په اسانه راوځي دا د شوق نه نه راوځي د دې یو دهشتګرد ذمهوار ستا د ملک اقتدار افسر دی ستا د ملک کسی چو د دې ذمه دار دی ستا د ملک حکومت د دې ذمه دار دی دا ولې د دې ذمه داران دي زما په وطن کې بچه دومره غریب غربت ته ورسید دومره ذلت ته په پیسو مزید سرمایه دار کوي هغه بچه دومره مجبوره شي چې هغه بیا د دهشتګردۍ دپاره لګیا دی خبرونه م ورکوي ځکه هغه تر هغه زګین نه پیسه میلاویږي که ستا د ملک عهدهدار او سرمایهدار د دې تنخواه د انصاف مطابق وه غلا په دې کې نه وه او دا پیسه راغستی کېده د یو غریب هلک له پې کاروبار روانېدو نن به دی دهشتګردۍ ته نه تو دا غریب مجبوره شوی دی دهشتګردۍ ته روان دی دا غریب مجبور دی د ملک بچي وجني ځکه د دې ملک د بچو د وجې نه دې ته دیکه میلاو شوې ده دا پښتون د انتقام راغستی او زما د ملک مولیان زما د علاقې منکر حدیث خبیث نطفې لګیا دي په ملا پسې نښتي دي راپاسئ په دې سرمایهدار پسې ونښلئ څنګه زما د ملک کې جلسه او جلوس کېږي په لکونو روپۍ په هغې خرچ کېږي لګیا دي قربانۍ پیسې راواړئ او غریب لی ورکوي د الله حکمونه ماتوي راشه د دې بې غیرته سر مات کا راشه په دې وټ پابندي ولګوه راشه په دې دروغو چغو پابندي ولګوه راشه په تاڼۍ پسې لګیا شه راشه د دې ملک د دې حکمرانانو دا مرۍ راوشوکوه زه به بیا ستا ایمان ومنم دا غریب د مجبورۍ نه روان نو دوی لګیا دي چې مدارس دهشتګردي ښیي ته وایې مدارس دهشتګردي ښیي زه هم ستا یونیورسټي لا دیني ښیي بې دیني ښیي قوم ته چې بې دیني ورته وښوده خود و خود قتل کړي خو دهشتګرد ته شوې که زه شو لکه چې زما په زړه کې دا راواچوي د خالق لایزال نه یره ختمه کړي زه بیا د ملک په بچي کوم د ذلیلې چې زه په سپینه جامه کې ایسي تناس یم چېرته م په دې غور کړلی بې دیني دا د ټولو نه غټه دهشتګردي ده دا ستا په یونیورسټۍ کې ښیي د افریقې نه به یې وله استاز ټیچر افسر راوستی او زما د قوم بچو نه به د محمد الفاظ یې هغه محمد ویلي په یهودو باندې ځمکه تنګه کوي په نصاراو ځمکه تنګه کوي او نن هغوی په موږ ځمکه تنګه کړل ده نو موږ ذلیل او ذلت زندګي تېرو او موږ خوشحاله یو چې جي بس په ملا پسې لګیا شي خبرې وکړه ملا بدنام کا والله کم پرېږدم تر څو مې چې په دې وجود کې سای وسې یاد وساتئ چې یونیورسټۍ یو سټوډنټ یو استاز یو عیسیچو یو سرمایهدار یو ملک یو خان دا مې د سړي بچی کړی نه که نه ته به زما نه نور ملا بدنام پته به لګي تم جنګېږه او زه به هم جنګېږم پته به لګي یا خو به دا وجود په سرو یینې کې لغ سرې یینې به پې وبهږي نو ستا به د زړه ارمان پوره شي چې دا نه نو یو بچی به د قرآن ته کښېني تسلسل چغې په ما پسې د دهشتګردۍ بېدینۍ دا راپسې ووخه زه به دا ثابتوم چې دا دهشتګردۍ ته څوک او څوک تیار دا لاس د چا دی دا زور چا دی دهشتګردي نو
زما رونو مراد می دا دی الله کریم جل جلاله منگ تا دین او محمد را کړل دی او منگا آغا دین او آغا محمد پریخی زمان بی دینی زیادہ دا زمان سوچ او فکر کار نکی زمان نبی علیہ السلام ورطا نو پتاکو بسیمی کولا چی پا گاڑی کی ناستو شاگرد ام ناستے استاز ام ناستے استاز پا پیتان ولال دے شاگرد دن ناستے او دا سور سے لگیا دے لکا پلار دا ولی استاز ام ڈانس شاگرد ام بیادا با زمان مدرسی ملام با وقار شاگرد ام با وقار یہ سڑے دا خپل استاز قدر نکی چی داغن دنیای زندگی داغن سست کل دی آئی روحانیت برابر کل دی دا سڑے برا پلار سا قدر وکی 4 سے 24 گھنٹے کور کی ناستی نو درس دا ادب صرف مدارس ورکی برحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ پا مابین کی دا تحکیم پیسلا وشو نو کلی چی دا تحکیم پیسلا دا دیو پا مابین کی وشو نو خوارج شپک زر کسان دا ابن سبا چی کم دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قتل تدبیرون پینزا کری آغا سڑی خوارج را جمع کرو آغوی تا خطابون کولو تیار ولی حضرت ابن عباس پا دا وقت غالباً طائب کیو علی راو چراشا ورشا اول ورسا خبر وکا چرتا پا خبر باندی پوشو نو زمان مسلمانان رونا دی منگی نو اجنو منگی نا قتل کن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آغا پا سراغی چکل راغ ابن عباس دیر خور قیمتی لباسی آغستی دی طرح مشر ولال دی ٹیم کے ورطا تقریر کن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چی کل ولیدو نو داخو نوجوانو علامہ ابن تیمیہ سے پرمائی پر اب میں دی قسم لی رکھولی خبریں کرلا دا مناظر سڑی عقیدہ سوک نشی خراب ہوئی دانن چی عزیزانو منگ لگیا استاز دا عقیدی جنگ زما عقیدہ سوک نشی خراب ہوئی ستا پا عقیدے بسیر دی روستنو زور دے زدا غیم زما عقیدہ چا خراب نکلا زما دا کلی خلق لال عقیدی خراب شو خو زما عقیدہ چا خراب نکلا زچ جنگی گم ستاسو دا پار جنگی گم مناظر عالم ہمیشہ دا پار چی کم دا دلیل پا میدان کی جنگ کئی دا آغا انسان عقیدہ یہ سوک نشی خراب ہوئے آر اخپل موقف نا سوک رقولے نشی نو پا دا دوران کی دا سی وشو چی ابن عباس کل را روان دے نو خکل لباس آغستے دے دا دی خوارج را مشر تختی دو دا کشران چی اکثر پدیو کی دسی مخلصانہ خویون عادتون پکی اور تو چی مذہب دا دلیل جنگ ورسو وی میرا پریدو خلق ورطویل لک صبر وکی ابن عباس تویل تمور زم مشر حکم کی ابن عباس ویزس جنگ جگلی لخونیم راغل یک تنہا یو کاسی راغل ایمچ پیسلاو کی پا دلیل بس کشران پا اخپل مشر پسرال نراویل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخو مناظرو بل نوجوان شی او بل مناظر شی نو دا بلائی لکه زمون خلق چی وی پا یو باندی چی دوشی رنا و رس پی تورش پشی نو چی یو مناظر شی یو نوجوان شی او یو حبر الامه دا علوم یو دریاب دے دریاب عبداللہ بن عباس بس خلق ورطرا پریخو دار دی ابو جعفر منصور باچا پا دور کی داغه او خلی داغه سے معتزلہ دن نشوی دی نو پا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باندی چونکہ دا دیر عقلی جواباتو کی تکڑاو مضبوط علم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ تور کرو مچاب جعفر منصور تویلو نو معتزلیو چی دا استادنی که ابن عباس خبرنمی اگا امام ابو حنیفہ بده ٹیم کی ولالو نو ابو جعفر منصور باچاو قار شو تزمات ابن عباس پتوی ولی نمانی آورتوی مائی کم پتوانا دمانی نو آغا بل معتزلین ابو جعفر منصور تا پوس کئی چی امام ابو حنیفہ تا ہوا ہے دائی کم پتوانا مانی وی آغا وی چی استثناء دے قسم وقت
مثال مونږ دا یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته په ما طلاق په درې طلاقو انشاءالله، نو دا طلاق نه کېږي ځکه انشاءالله یې ورسه ووایو. ویل ابن عباس وایي چې یو کال نه بعد چې په کوم ټایم کې تا د خپل قسم سه استثنا انشاءالله دې پسې ووایو نو دا قسم نه دی شي. ولدار عبدالله بن عباس فتوا د امام ابو حنیفه وایي چې نه انشاءالله به پیوستو. صحیح مسله دا ده چې داسې به وایي ته په ما په دریو طلاقو طلاق انشاءالله، نو ښځه بیا نه طلاق استثنا دې په ټایم کې وکړه، خو که چېرته د مجلس نه بار شي او بیا دې انشاءالله ووایي نو بیا ګورې باندې طلاقه شوې ده. چې یو سړی اوس زه دلته یم ای ښځې ته په ما په دریو طلاقو طلاق او بیا لاړ شم بار ویم چې انشاءالله ښځه طلاقه ده، دا انشاءالله به په دې مجلس کې په دې ټیم کې وي نو ښځه نه طلاقېږي. ابن عباس صاحب مذهب دا دی چې یو کال بعد هم انشاءالله ووایو ښځه طلاقه نه ده. نو دا ستا د نیکه دا خبره نه مني د ابو حنیفه. امام صاحب ورته وایي باچا سلامت دی اصل کې تا د دې باچایۍ نه کوزوي. او څنګه امام ابو حنیفه ورته وایي ځکه یو سړي تا له اوټ درکړ دی او بار ته لاړه ویلو استثنا یې وکړه د قسم انشاءالله یې ووایه نو بیا یې خو تا له اوټ نه شو. که یو سړي یو کال بعد ووایه نو بیا هم ستا اوټ نه شو، ستا بیعت نه شو، ته خلیفه جوړېدی نه شي ځکه هغه خو هلته قسم مات کړه. ستا د نیکه مذهب ته وایي دا دی چې یو کاله پورې کار کوي. بس ابو جعفر منصور او معتزلي وراټه سمې. زما مراد دا و چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مناظر هم دی، فقیه هم دی، نوجوان هم دی، لباس یې ډېر ښایسته و. نو دې خارجي په یکدم دا سوال وکړ چې ته دې لباس ته وګوره ته لا د امت غټ عالم یې او ته راغلی زما څه بحث کې ستا دا لباس څومره قیمتي دی. ورته بکواس مه کوه. ابن عباس ورته وایي عبدالله بن عباس د دې نه په ښه لباس کې ما د الله نبي صلی الله علیه وسلم لیدل دی. امام مالک رحمت الله علیه به داسې لباس اغوستو داسې به ځان جوړاو چې درس حدیث ته به راتو خلکو به وي که باچا را روان ښه لباس زموږ نبي اغوستی دی، ښه سورلي زموږ د نبي سوه بلکې هغه خو وایي چې خرچ په دریو شیزونو په کور، په لباس، په سورلۍ باندې، په خوراک، په لباس، په سورلۍ، په دې باندې تاسو خپل مال ولګوئ. دا خو زموږ د نبي هدایات بس غلی که څنګه. ابن عباس ورته چې څنګه وي زما د دې لباس نه ښه لباس زما او ستا د نبي اغوستی ما لیدل. او زه د هغې چا د خوا نه رالم چې ټول صحابه دي، علي و معاویه صحابه کرام دي، ټول ورسه صحابه دي، په تاسو خارجیانو کې یو هم صحابي نشته. هلته هغوی اعتراض ونه کړو تاسو څوک یې چې په ما اعتراض کوئ. دا ځان له یو دلیل دی چې یو شیز ته صحابه بد نه ویلې او یو سړی ورته بد وایي دا د اهل سنتو نه دی. خارجیانو سے بات شروع ورته وایي چې تاسو ولې خروج کوئ د دې دوو صحابو نه. هغې په اولنۍ نمبر دا سوال کوي چې علي صاحب رضی الله تعالی عنه یو څو غلطیانې کړي. څه غلطیانې دي؟ وایي اوله غلطي دا ده چې د تحکیم فیصله کړله د ثالثۍ چې د علي او د معاویه په مابین کې به درېمګړی کس راځي او قرآن وایي چې ان الحکم الا لله، حکم به صرف د الله چلیږي. دوی په قرآن ولې فیصله نه کوله چې درېمګړی کېناو. دا جنگ سپین د سپین په مقام چې د علي او د معاویه په مابین کې کوم جنگ راغلی د دو صحابو دواړه هغه خو ته صحابه کرام. حضرت ابن عباس ورته وایي زه نه تپوس کوم د ښکار په باره کې الله قرآن کې ویلي که نه دي ویلي چې دوو کسانو فیصله وکړه نو ښکار حلال دی، یا یې ویل چې حرام دی راښکار نو حرام، او که دوو کسانو فیصله وکړه چې حلال دی ټیک د ګواهي ورکړه نو حلال دی ویلي دي. نو ابن عباس ورته وایي تاسو راته وایي چې د سوی هینه ذات زیاته قیمتي ده او که نه د انسان. خوارج ورته وایي د انسان. نو ته د سوی په هینه کې د انسانانو تحکیمي فیصله مني او د انسان په هینه کې نه مني. د امیر معاویه او د علي په مابین کې جنگ دی، د انسانانو هینې تویږي، هلته ته د تحکیم فیصله نه مني او د سوی د هینې په باره کې یې مني. غلي څه خلک د خوارجو نه جدا شو په دې یو دلیل.
بیا ورته وایي چې علي د معاویه سره کله صلح کوله او لیکل کېده نو علي رضی الله تعالی عنه د خپل نوم نه امیر المؤمنین خلکو که چېرته دا امیر المؤمنین نو د نوم نه ولې خلکو که امیر المؤمنین دی نو د امیر المؤمنین علي د علي نوم نه د امیر المؤمنین ولې خلکو ورته په صلح حدیبیه کې تاسو نه وایي او خوارجو پیغمبر علیه السلام چې کله صلح حدیبیه کوله نو د کافرو طرف والا ورته وایي چې د نوم نه رسول الله لري کا که ته موږ رسول الله منلی موږ بس جنګ ته راوتلې پیغمبر علیه السلام علي ته ووایي چې دا رسول الله لري کا نو علي ووایي چې زما ګوتې دا کار نشي کولی ته رسول الله یې او دا به لیکلی نو پیغمبر په خپلو لاسو باندې رسول الله خلکو که چېرته رسول الله د پیغمبر علیه السلام په لاسو خل شو نو آیا هغه د رسالت نه لرې شو وایي نه نو علي که د نوم نه امیر المؤمنین لرې کو نو هغه څنګه د امیر المؤمنین نه لرې شو خوارج بیا غلي داسې ورته وایي بیا وایي د عایشې رضی الله تعالی عنها سره چې جنګ وشو د علي او د عایشې په مابین کې د بصرې سره جنګ جمل چې ورته وایي ما چې مخکې ذکر وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها چې په اوښ ناسته وایي عایشې رضی الله تعالی عنها نه جنګ وګاټو غنیمت یې وانخستو نو چې جنګ یې کاو غنیمت یې ولې نه اخستو ورته وایي ابن عباس خوارجیات ساتئ اے خوارجو عایشې طرف قرآن ام المؤمنین ویل او که یو څوک ام المؤمنین نه مني مسلمان او که ته ورته ام المؤمنین وایې نو د مؤمنانو د خپلې مور نه څوک مالې غنیمت اخلي خوارجو مشر یې غلی کړو 2000 کسانو کې په دې وی مناظره باندې راواړو مشر بیا هم نه منله نن سبا خلک اعتراض کوي مناظره وشوه کله 2 کسانو منله نو نمرود د ابراهیم علیه السلام سره منلې وه حالانکې په بهت الذي کفر نمرود یې غلی کړی او خاموشه کړی و رسول الله 3 ورځې د نجران د عیسایانو سره مناظره کړله او په دلیل کې هغوی بیا هم نه منله ته په دې کې شک چې د الله پیغمبر رسول الله علیه السلام کوم دلایل وي لا ټیک نه یو په یو ټیک خو چونکې لازم نه ده چې ستا مخالف ستاسو ومني چې خلک په مسله پوه شي او د خپلو خلکو یقین مضبوط شي چې دلیل زموږ سم شته نو بیا د دې نورو علي رضی الله تعالی عنه د هغه لښکر جنګ کړی او دې مردار قتل یې کړو جوسې یې وله پرېښودې او سرونه وله ځوړند کړو په دمشق کې په حلب کې سرونه وله ځوړند کړي د عبرت په نیت چې خلک عبرت والي نو زما رونو زما مراد او مقصود